شاعري مو کله پرېښوده تاسو مطلب دا دی چې په شاعرۍ هم پیسې وګټئ نو دلته چې کوم دوس دکان ګولا وښئ د شاعرۍ مقصد خو تبلیغ دی بس خلک نیک لارې ته راړول خلک د بدو لارو نه منې کول په شعر کې هغوی ته ښه پیغام ورکول جانانه تا سره میشک دی او جانانه تا سره محبت دی دا نیغه لار د جسم دا شاعران په دې مینه ولې را فوکس شوي دي د جانان نه مطلب پیغمبر اسلام هم کېدی شي خپل مور هم کېدی شي خپل پلار هم کېدی هغه سوچ خو اوس نشته جي که نه پخوا شاعرانو به چې کوم دی سوچ به د نبي علیه صلات وسلام اړخته کو د هغې په عشق کې به چې کوم دی شاعري کوله اوس خو جانان بسم الله الرحمن الرحیم د احساس نیوز سره ستاسو ورور ستاسو ملګري سلمان مرداني تاسو په خپل پروګرام کې هر کله وایي عزتمنو دې وخت کې زه د همدان ډي جي په شاپ کې ولاړ یم چې ابراهیم تاج صاحب چې کوم دی نوې پرانسته کړی د خپل دکان نو زما چې څونه خیال دی د کتابونو چې کوم د هغې زوړ اخوا پلازه کې دکان و داسې ده که نه چې هغه ختم شو دی چې کوم دی دې ته راټرانسفر شو جهان مننه مختصر ټایم مو راکړو د دې پرانسته څنګه وشو په دې باندې لږه مختصر غونډه کې رڼا واچوئ تاسو ډېره زیاته مننه سلمان ستاسو د راتګ د احساس نیوز د ټول ټیم د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه که ملګري چې تا سره راغلي دي بس داسې ده چې خلک وایي که نه وایي زمانې سره به یو شان چلیږي نو نن سبا که تاسو وګورئ څومره پروګرام وي څومره هر څه چې وي نو هغه اکثر په لوډ سپیکرو باندې ښکلی ښکاري نو مونږ هم دغه هڅه وکړه مونږ هسې زموږ د میډیا سره تعلق دی میډیا سره زموږ کار دی نو په کار دا دی چې مونږ د میډیا سره ریلیټډ کار وکړو نو په دغه بیس باندې مونږ همدان ډي جے چې همدان نوم یې د ډي جے نوم باندې داسې سپیکرې دي او مطلب څونه پروګرامونه وي ډي جے ساوند سیسټم نو دغه مونږ کور کوو د هر څومره پروګرام چې وي که غټ وي که وړوکی وي نو انشاءالله چې هغه به زما په سرپرستۍ کې کور کېږي شاعري مو کله پرېښوده شاعري خو مې نه ده پرېښې نه مو ده پرېښې جي لکه صرف دکان هم د شاعرۍ د کتابونو پرېښوده نور بالکل بالکل بس شاعري لیکئ که نه تاسو به اکثر د شپې 3 بجې یا 4 بجې به راپاڅئ تاسو به شاعري لیکئ هغه سیسټم جاري دی که نه ختم کړی بالکل جاري دی ځکه چې شاعري خو موږ د مقام ته رارسولي یو او د خلکو مینې خلکو چې موږ پېژندلي یو هم په شاعرۍ پېژندلي یو تاسو مطلب دا دی چې په شاعرۍ هم پیسې وګټئ نو دلته چې کوم دوس دکان ګولا وښئ بس په شاعرۍ کې خو دونه پیسې شي او دی دې ساته شاعرۍ کې به د خپل جیب نه پیسې لګي دا د مثال د تبلیغیانو په شان دی د الله په لار کې هغوی خرچ کوي که نه نو موږ د ادب په لار کې خرچ کوو شاعران خو د تبلیغ کار نه لي که نه د خپلې شاعرۍ نه د خدای په نوم پکې نیوز کوي د الله تعالی د نبي صلی الله وسلم نوم پکې نیوز کوي که نه چې دا د شاعرۍ مقصد خو تبلیغ دی بس خلک نیک لارې ته راړول خلک د بدو لارو نه منې کول په شعر کې هغوی ته ښه پیغام ورکول جانانه تا سره میشک دی او جانانه تا سره محبت دی دا نیغه لار د جسم دا هم ښه ده ځکه چې د دنیا کې د ژوند چې کوم دی نو بغیر د مینې نه تېرېږي بغیر مینې ژوند ډېر زیات ګران دی شاعران په دې مینه ولې را فوکس شوي دي ضروري نه ده چې ته په جانان کې چې ته جانان نوم یو سړی واخلې او ته ووایې چې دا به دغه عاشق یو ضروري نه ده جانان نه مطلب پیغمبر اسلام هم کېدی شي خپل مور هم کېدی شي خپل پلار هم کېدی هغه سوچ خو اوس نشته جي که نه پخوا شاعرانو به چې کوم دی سوچ به د نبي علیه صلات وسلام اړخته کو د هغې په عشق کې به چې کوم دی شاعري کوله اوس خو جانان بس کم خلک چې د حالاتو مطابق شعر لیکي او د خپل قام د اصلاح دپاره شعر لیکي نو دغه خلک همیشه ژوندي وي او دا په قام کې همیشه د دوی یو ډېر ښه مقام وي نو کم خلک چې دغه ستاسو غوندې سوچ باندې تاسو وایي چې څنګه شونډې یادوي جانان یادوي نو دغه خلک چې کوم دي نو دا دغه وخت سره وي بیا وروسته هېڅ ختم شي حقیقت کې درته وایم جي چې کم سړی چې کوم دی په اسلام اړخ ته شاعري کوي که نه چې لکه تاسو هغه څه وي کله ځان نه مؤنث جوړ کړي او کله مؤنث جوړ کړي تاسو شاعري کړې وه یقین وکړه هغه شاعري په رب ذوالجلال یقین وکړئ چې ما تقریبا 10 پیرې به ما هغه شاعري اورېدلې ډېر مزه کوي ډېر خوند کوي هغه شاعري به راته تاسو اوروئ هم خو چې دغه طرف ته شاعري کېږي نو ستاسو څه سوچ دی چې مطلب معاشره به لږ مخ په وړاندې لاړه نه شي معاشره به لږ ښه طریقې ونه کړي معاشره به لږ ښه تصویر غوندې جوړ نه کړي یاره اوس هم شته دی د ډېرو ملګرو په کلامونو کې ډېر ښه سبق شته دی ډېر خو کمو کې دي چې که نه ډېرو کې نه دی کمو دغه کې دی کم دي نو که چا په دې عمل کولی کېدی شي چې دی مونږ له غټه فایده را کړی وی خو خلک شعر صرف اوري او عمل پې نه کوي صرف اوري او په یو غوږ یې اوري په بل یې وباسي خوند جهاد خو دې کوي که نه خپل حصې جهاد خو دې کوي که نه مطلب لګیا دي خیر د شاعري خو دې داسې طرف ته یوز کوي چې زه خپله شاعري کې اصلاح چې کوم دی مطلب کوشش وکړم چې د بل اصلاح وکړم نو نیت خو د ټولو شاعرانو همداسې دی او نیت خو بس په خولې بیا چې کم دی د جانان هغه راشي جانان لازمي دی ځکه چې ژوند کې جمینه نه وي نو اسم نه وي بیا صحیح ده جي تاسو به راته هغه شاعري اوروئ جي تاسو ته به یادې وي که نه
کم نظم چې تاسو یاد کو خو به ماته زه به پکې خطا کېږم خیر دی جی وای جی هغه د هغې په ځای به ته نور څه شعرونه ووایم نور څه شعرونه به راته وایي زه ووایه راته جی خو ډېر بهترین او ډېر مزدار و جی هغې باندې ښه کافي ویوز هم راغلي جی ما کتل ډېر بهترین نو که هغه زما نه بیا خطا راسا شي نو بیا نو بس خو تاسو شاعر یې جی که نو تاسو شاعر خو ډېر تیز د مضغونه که نه چې شعر ته خطا شي نو په بل طرف باندې چې کوم دی ورسم کي داسې نه ده جی ای مسلمانه د یهودو په غږ غږ مه کوه سم مسلمان شه یو الله او یو رسول ومنه بېدیني پرېږده د اسلام درانه اصول ومنه د هوا لور داسې بې حسه در په در مه لیږه په کور یې کښېنه و سرتوره خور بهر مه لیږه ټي وي وي سي آر او موبایل په کور کې ولې ساتي انګریزي توپ یې د اجل په کور کې ولې ساتي کار دې خراب دی مسلمانه ځان په لار مه ګڼه کار یې خراب دی مسلمانه ځان په لار مه ګڼه چې ږیره وخورئ د ځان نه مؤنث جوړوي چې ږیره برېت وخورئ د ځان نه مخنث جوړوي څه عجیبه لوبې دې وکړلې په خپله صحرا بدتره نشته دی د دې صحرې نه بله صحرا ستا په تعلیم او په ډیګرو باندې دې اور ولګي د دې دوزخ په سرو سکرو باندې دې اور ولګي ستا دې تعلیم خو ستا نه ستا مسلماني هېره کړه د انبیاو او د اصحابو قرباني هېره کړه د لاډ میکال تور قانون او فلسفه خوښوي های ته لګیا یې د ډیوې لاندې تیاره خوښوي چېرته تاریخ د خپل اسلام هم په ځیر زور وګوره خپل ابوبکر او علي عثمان عمر وګوره جی جزاک الله ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوشحاله اوسئ آباد اوسئ چې مختصر غونته کې ټایم راکړو جي څومره خوند کوي څومره مزه کوي چې کله د اسلام خبرې پکې راشي د اسلام سره ریلیټډ خبرې چې کوم دي په شاعرۍ کې بیان شي ډېر خوند کوي ډېره مزه کوي هغې دپاره یو جمله جوړه شوي د هغې دپاره یو ترتیب جوړ شوي کله چې د اسلام خبرې په یو ترتیب باندې په یو انداز باندې کېږي چې هغه د انسان زړه ته پرېوځي هغه د انسان په دماغو کې چې کوم دی مکمل ورخخېږي نو ډېر خوند کوي ډېره مزه کوي د دې د شاعري او د دې د خولې نه اورېدلې شاعري په رب ذوالجلال چې ډېره مزه وکړه ډېر خوند وکړه د شیرګړ کې په پاکستان پلازا لاندې بیسمنټ کې چې کوم دی د همدان ډي جې چې څوک هم د سوشل ورکران زموږ ملګري دي که چې ته مایک کیمرا وغیره داسې نور سامان یې په کار دي نو دې سره رابطه میډیا سره څومره میلیټډ سامان دي دې سره رابطه کولی شي ابراهیم تاج صاحب سره د دې د نمبر به چې کوم دی زه په سکرین باندې ورکړم او نور چې هم داسې په مسجدونو کې په جوماتونو کې څه ختمونه یا څه وغیره دغې نو دې سره چې کوم دی تاسو رابطه کولی شئ یو جهان مننه تhank you very much شعر د خپل طرف یو څو شعرونه وایي جی شرپسند خلکو که نن ستاسو شر په ځمکه پروت دی خو دومره یاد ساتئ چې هر یو غر په ځمکه پروت دی شرپسند خلکو که نن ستاسو شر په ځمکه پروت دی خو دومره یاد ساتئ چې هر یو غر په ځمکه پروت دی د نړۍ خلک به سبا په سپوږمۍ ژوند تېروي پښتنو تاسو ته خو لوی سفر په ځمکه پروت دی د نړۍ خلک به سبا په سپوږمۍ ژوند تېروي پښتنو تاسو ته خو لوی سفر په ځمکه پروت دی د دوو مینو نوم په لیکو خدای زده چا وکړه خو د دوو مینو نوم په لیکو خدای زده چا وکړه خو اوس پرې راتېر شوم هم هغه نختر په ځمکه پروت دی او ډمې یې ځان ته ګډې کړي دي شراب څښلي ډمې یې ځان ته ګډې کړي دي شراب څښلي سهار تس نسته یو باچا لښکر په ځمکه پروت دی ډېره مننه یو جهان مننه جزاک الله